السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا سوال یو ملګری کړی دی چې یاره دلته یو کس دی، د هغه نه مونږ چنده واخیستله، نور هم تېلو. هغه کس جوارګر دی. نو دا جومات دپاره موږ له جایز دي که نه دي جایز؟ نو وروره دې جواب دا دی چې کله د چا مال مخلوط وي د هغې نه چاندې اخیستل او خوراک څښاک کول جایز دي. مال مخلوطه کې به دا نه کوي چې خامخا تپوس ترې وکړي او بس دا د مسلمان دی ګمان به پرې کوي چې یاره بس ماله به حلال مال راکړی. او که چېرته مال مخلوط نو، مخلوط مطلب دا چې یو سړي د آمدن ذرایع هغه جایز یې هم شته دی او هغه ناجایز یې هم شته، دا مال مخلوطه شو. او چې د یو سړي مال حرام و او په هغې کې د حلالو څه لاره نه وه نوره، نو بیا یې د هغې نه چانده مانده اخیستل او د هغې نور داسې تعاون، نو دا بیا جایز نه دی، دا حرام دی، د هغې نه بیا اجتناب پکار دی. د مال مخلوطه کې هم چې کوم دی علما داسې وایي چې احتیاط خو دا دی چې سړی د ځان بچ کړي، خو حرام ورته نشي ویلی، لہذا احتیاط پکار دی. علماو لیکلي دي چې نن سبا د مدارسو او د مساجدو چې کوم روحانیت ختم شو، اسباب د زوالي چې کوم دي کوم اثر نه کوي، نو د هغې یو وجه دا ده چې دې کې خلک د حلال او حرامو فرق نه کوي او بس چاندي دی یلي د خلکو، نو بس صرف دا ده چې لګوي که نه. هغه مشهور متل دی، وایي یو ملا ته چا وویل زما روپۍ حرامې دي، ته زما نه چانده الې ویل. هغه ورته وویل چې مړه بس دې ټرینان به مې جوړ کړو که نه، هسې تاویل پکې کوي. نو که هر شی پې جوړی حرام روپۍ خو اخیستل نه وي پکار، دې کې احتیاط بهتر دی. دا سوال یو ملګري کړی دی چې یاره زمونږ ځای کې درس قرآن وي د ماښام نه، او هلته موږ اوابین نفل دا کوو، نو لکه هغه نه پاتې کېږي، څه چل کوو؟ نفل کوو که دغه درس ته کښېنو؟ نو اول خو دا یاد ساتئ چې لکه یو آیات د قرآن چې څوک زده کړي 100 رکعاتو نفلو ثواب دی که نه، یو باب د علم چې زده کړي 1000 رکعاتو نفلو. نو بل دویم دا چې تبلیغ مشران هم دا وایي یو اجتماعي عمل یو انفرادي، نو کو دواړه کولی شي، خو بس صحیح ده. مطلب درس قرآن ته هم کښېنئ، وروسته خپل اوابین نفل کوئ، نو بس دغه درس قرآن ته ضرور کښېنئ. که هغه درس قرآن وي، که هغه بله تبلیغیانو خبره وي، که هغه فصل اعمال تعلیم وي، خو اجتماعي عمل ته ناسته بهتره ده، په هغې کې فایده ډېره ده. د لکی ډرا متعلق د ملګري بار بار سوال کوي، نو موږ په دې ګروپ کې هغه شیر کړی هم دي، خو مختصرا لکه تاسو دې ته سوچ وکړئ دا لکی ډرا خو یو قطعي حرامه چې کومه ده که نه، لکه سودا مودا کې نه ورکوي، روپۍ د نه اخلي او بس ټیکټ به دې راخېږي او بس یا به دې روپۍ لاړې شي او یا به ته سب کې میلاو شي، دا خو بالکل حرام ده، دا په میسر او جوارۍ کې به راځي. دا دویم قسم چې کومه لکی ډرا تعالی سامان ورڅه درکوي که نه، نو صحیح ده چې په دې کې بعض علما د جواز فتوا ورکوي، خو لکه که سوچ وکړئ نو مقصود په دغه کې دغه ټیکټونه اخیستل دي او دا سودا او دا شیونه یې ولاسې یو بانه غوندې جوړه کړي، نو موږ خو داسې د حرمت فتوا په دې نشو ورکولی، خو البته چې څوک هم زموږ نه تپوس کوي موږ احتیاط وکړئ چې ځان ته وساتئ، بهتره ده. ځکه چې دا همدغه څنګه چې دا بله طریقه ده، خو هغې کې دا ده چې سودا مودا نه یو دي کې یو بیا په دې کې دا خلک ټیکټونه چې راځي او دا دونه دغه چې کوي، نو مقصد یې دی چې ماته پکې ګاډه میلاو شي، ماته پکې دا میلاو شي، دغې نیتي کله دې سودا ته ضرورت هم نه وي چې لکه مطلب زه دا شی غواړم، دا شیمپو دا آیل د استعمال په نیت دا نه املي وي، مړه یې راشه کله داسې له 70 ټیکټه پکې والي، ځکه چې دونه د ضرورت هم نه وي. خو دا علما وایي دا امور چې کوم دي دا د مقصود تابع وي، چې ستا مقصد صحیح، لکه ته یو ګاډی په دې نیت والې چې زه به پکې ګرځم، اگر که ته به یې خرڅې هم، خو تا ځان له دې دپاره اخیستی چې زه به پکې ګرځم، دا زما د کور ګاډی دی، کې زکات وایي نشته، او چې یو ګاډی په دې سوچ فکر باندې والی چې دا به زه خرڅوم تجارت له، اگر چې په هغې کې ته به یې ګرځې او خرڅ نه شي او کال ټایم هم پکې واوړي، دوه هم واوړي، وایي ته به پکې بیا هم زکات ورکوې، ځکه چې اصل کې مقصود دغه دی ستا په نیت کې. مقصود دلته په دې لکې ډراګانو کې هم دقه وي چې لکه ګاډی مې راوخېجي او دا راوخېجي، نو نورو ته په خپل هم سوچ کولی شئ. کله سړي ته دا زړه هم وایي یاره دا شی راته صحیح نه ښکاري، تاسو دا زړونه به هم تاسو ته داسې وایي. نو زمونږ د طرفه نه خو دغه سوچ دی چې شی د شکي غوندې دی، احتیاط پکې پکار دی.